السلام علیکم. یو میاشت نیمه راسې تاسو یو کیس ډیر زیات په غور به په میډیا ګورئ. ادي توشاخانه کیس د عمران خان. ما وی چې نن درته لږ تفصیل ویم چې توشاخانه څه شی دی او عمران خان باندې دا کیس ولې جوړ شوی. توشاخانه د حکومت یو داسې ډپارټمنټ دی چې کله زمونږ د صدران یا وزیر اعظم یا وزیران، مشیران، ججان، جرنیلان څوک چې بهر ته لاړ شي او هلته کې ورسره څه ګفت میلاو شي، نو قانون دا دی چې هغه ګفت به ته راوړې او په توشاخانه کې به یې جمع کې. بیا د دې مخکې قانون دا و چې ته توشاخانه کې سامان جمع شي نو د هغې یو ایویلویشن به وشو، قیمت تعین به وشو او بیا د هغې 10% به تا جمع کو او تا به هغه تحفه کور ته وړې شوه. د عمران خان د راتلو نه مخکې د توشاخانه دا طریقې کارو چې هغه افسرانو به ملي بګت ټول پاکستان کې روان دي، نو هغوی به دا چلو کو چې یو تحفه به یو کس ته د 1 کروڑ میلاو شوی وه او دې افسرانو ته چې جمع به شوه نو دوی به له قیمت 10 لکه مقرر کو او بیا به د هغې رولز و چې 10% 10% به تا جمع کړه او هغه به دې یوړه په 1 لک روپۍ به دې د 1 کروڑ شی یوړو. کله چې د عمران خان حکومت راغی نو هغوی چې دا شی وکتو ریفارمز یې کول په مختلف ډپارټمنټس کې. کله چې توشاخانه یې وکته نو هغوی چې دا خو ډېر ظلم دی، یو خو دا چې قیمت اکچوال پکار دی چې د 1 کروڑ روپۍ شي نو په 1 کروڑ به حسابوي، او دویمه دا چې د 10% نه 50% کو، لکه د 1 کروڑ روپۍ شی به په 50 لکه علي هلته نه مخکې به په 10 لک یا په 1 لک اخیستی شو. دا کار یې وکړو نو دا هر څه یې وکړو. د اوسه پورې د توشاخانه رولز دا دي چې د دې نه ته ګاډي نشي اخیستی. ګاډي بولټ پروف ډیر زیات ګفټونه شوي وو، سعودي حکومت ورکړي وو مختلف خلکو، او هغه د یوسف رضا ګیلاني چې کله وزیر اعظم و نو هغه نواز شریف هم ته ګفټ ګاډي بوتلی او زرداري هم ته بوتلی دي او دغه د سره په رولز کې نه دي. نور دا ټول چې کم دي نو دا رولز مطابق ته قیمت ورکړي او کور ته یوسي. عمران خان نه مخکې 1400 ګاډۍ خلکو وړي دي د توشاخانه نه او عمران خان ته یو ګاډۍ اخیستې ده، خو عمران خان چې کله ګاډۍ واغسته نو هغه د هغې پوره قیمت جمع کو، کم چې د 50% د حسابه جوړېدو او پیسې کور ته یو نه وړي. هغه داسې چلو کو چې بنیګاله ته کم روډ ځي چې یوازې د عمران خان کور پې نه دی، د نورو ډېر خلک کورونه پې دي، هغه روډ یې پې جوړ کو. خو دې ته سزا ولې ورکړه؟ سزا یې په دې ورکړه زموږ خو ملک دا دی چې د ړندې سترګې لاندې رالی نو بچ ګرځه باچا ګرځه، خو چې د ایښې سترګې لاندې رالی نو ګیر به عمران خان چې کم د میاوالی نه ضمني الیکشن کې سیټ ګټلی و د هغې په ګوشواره کې هغه دا لیکلي و په انکم ټیکس په کاغذونو کې بالکل صحیح لیکلي چې موږ دومره دا پیسې واغستې او په دې ځای کې مو لګولې. د ګوشواره چې کم د جمع کوله الیکشن کمیشن ته هغې کې هغه زه تاسو ته مثال در کوم لکه د هغې اندراج پکارو په خانه 1 کې او د په خانه 2 کې کړی و، د وکیلان یا څوک چې هغوی دغه غلطي کړې وه نو دې په دې نااهله کړی دی او جیل ته اچولی چې دا په دې خانه 1 کې تا به لیکلي تا په خانه 2 کې ولې لیکلي. لکه د قانون سره هسې مذاق روان دی، تا ته چې اوبه خړی نو بیا دې په هر څه کې نیولی شي. نو دا دغه کیس دی او ټولو به وی چې د دې نه بوګس کیس نشته. خدای ولې وکړو ځکه چې 200 FIR یې درج کړي دي خو یو هم پکې په کرپشن نشته. تاسو چې د جج دلاور فیصله وګورئ نو هغه وایي چې دا د هر څه انټریان یې ټیک دي، خو دا په کار وه چې په دې یو خانه کې لیکلي د په دې بله خانه کې لیکلي، نو سزا یې وله په دې ورکړو. په دې پسې به ټول پویه وکیلانو خندلو. نور د مخالف پارټیانو میډیا به د هغې ډېر زیات پروپیګنډه کول، ګړي چور اور ګړي چور، خو دا تپوس څوک نه کوي چې په دې 1400 ګړو کې دا 1399 ګړۍ چې چا وړي د هغوی نه چا تپوس کړی کو نه یو د عمران خان په ګړۍ باندې کوي. کله چې مافیا ستا خلافي او د هغوی مفادات یوي، د میډیا، د عدلیه، د اسټیبلیشمنټ، د حکمرانانو، نو هغه بیا تا ته وړی وړی باني وکړي او دننه کوي دي پکې او ته څه نشئ کولی. نن د هغوی ضمانت وشو او چې څنګه ضمانت وشو نو په یو بل کیس کې یې ګیر کړو، هغه دی سایفر. اول به دوی وی چې سره سایفر راغلی نه دی، اوس وایي سایفر ورک شو. د سایفر باندې به درته بیا ویډیو کومه، خو
په یو داسې قانون کې دننه کو چې صدر مملکت عارف الوی وایي چې ما په دې دستخط نه دی کړی، نو چې دستخط نه شوی نو قانون څنګه جوړ شو؟ په دقیق قانون کې دننه کړی دی. او بیا سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي چې یو کس په جیل کې نو ته د هغه ریمانډ نشي اغستی. دلته په 15 اگست باندې د 15 ورځو ریمانډ اغستې بغیر د وکیلانو ته وینا او سبا به پیش کړي. الله دې وکړي چې دا ملک سو پورې په قانون نه دی تللی ټیکېږي نه، خو الله دې وکړي چې زموږ ملک په آئین او قانون چلیږي، او آئین او قانون د هر چا دپاره یو شاني، د کمزوري دپاره او د طاقتور دپاره. الله به دا ملک ترقي کوي. دا نشي کېدی چې عوام هر وخت ډنډې خوري او حکمرانان مزې کوي. یو وخت خلک تنګ شي، نو چې کله وي تنګ شي بیا په جنګ شي، نو بیا به دا سیستم ټیک شي د خیره سره. امید لرو ډېر ښکلی ملک مو دی، ډېر ګلې گلزار ملک مو دی، د نااهله خلکو د لاسه ډېر عوام پریشانه دی. الله دې وکړي چې اهل حکمرانان راشي او زموږ د خلکو دا مشکلات ختم شي او ملک ترقي وکړي. آمین. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.